لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورہ انعام اتم سپارہ او 119 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتی مبارکہ کی ہم رب العالمین اغا مخکنی آیاتنو اغا خبرہ مضبوطی او داغی تاکید ذکر کئی. مخ کے آیات مبارکہ کے دا خبر بیان شولا چی پا کم سیز باندی دا اللہ نم واغستلی شی او اغا علال شی نو دا خوری کو تاسو ایمان ساتی پا آیاتنو دا اللہ. نو دی آیات مبارکہ کی موائی وما لکم سشوی دی تاسو لرا اللہ تأکلو چی تاسو نخوری مما دا اغسنا ذکر اسم اللہ چی یاد کرلے شنم دا اللہ علیہ پاغی باندے وقد فصل لکم پا تحقیق سرا تفصیل کی اللہ تاسو تا ما دا حقی سیزنو حرم علیکم چی حرام کری دی پا تاسو باندے. نو دی آیاتوی مبارکہ کم دا خبر ذکر کئی چی پا کم شی دا اللہ نم واغستلی شی دا اللہ پا نم حلال شی نو اغا خورائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کئی چی دی مشرکین و بار بار دا خبر کولا چی کم ساروے تاسو علال کے ناغا خورائی او چی کم اللہ او وجنی نو آغا نخورائی. نو دا اللہ حلال شوے خورائی او خپل دا اللہ حلال شوے نخورائی او خپل حلال شوے خورائی. نو دا خبرہ بعض مومنان ذہن کیم شکوک او شبہات پیدا شول. اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو نو رب العالمین دا آیاتی مبارکہ را نازل کرل او وضاحت وکو چی کم شے علال نشی او اللہ مڑکناغی تا میتوی اغا مردار دے اللہ اغا بیان کرے دے چی دا حرام دے ناغی تا اللہ حرام ویلے زکی منگ نخرو او کم چی منگ علال کو ناغی تا اللہ حلال ویلے دے نو زکی منگ خرو. نوی وما لکم سشوی دی تاسو لرا اللہ تأکلو چی تاسو نخوری مما دا اغی زناورنا ذکر اسم اللہ چی یاد کرلے شنم دا اللہ علیہ پاغی باندے وقد فصل لکم او پا تحقیق سرا تفصیل کی اللہ تاسو تا. علماء وائی دا فصل چی دے دا فعل ماضی دا دا دے معنی دی سی رغیگی چی پا تحقیق سرا تفصیل کڑے دے اللہ تاسو تا. نو دا ذکر نسی کی گی دا معنی چی اللہ چی دا حرام و شیزونو تفصیل کڑے دے اغی پا مدنی صورتونو کی کڑے دے
او د دین مخکې دا سورتونه چې دي نو هغه مکی دي نو او الله چې تفصیل کړی دی هغه په مدنیو کې کړی دی مخکې ذکر شوي دي سوره بقره کې هغه مدني سورتونه دي نو دا سورت د هغې نه وروستو نازل شوی دی نو دا خبره نه صحیح کیږي چې تفصیل شوی دی تاسو ته کم سورتونو کې چې تفصیل شوی دی هغه به وروستو نازل شوي دي د دې نه هغه مدني دي لکه سوره بقره او سوره مائده اگر چې قرآن کې د دې نه مخکې دي نو ځکه علما وایي د دې معنی به داسې کوي وقد فصل لکم په تحقیق سره بیان تفصیل کوي الله تاسو ته لا کړی نه دی کوي نو دا به په معنی د مضارع شي او بیا به د حال په معنی شي تفصیل کوي تاسو ته ما د هغې زناورو حرم علیکم چې حرام کړي دي په تاسو باندې د هغې تفصیل بیا وکړو میته مرداره وینه او چې د الله نه علاوه پې د بل چا نوم واغستلی شي الله د هغې ذکر سوره مایده کې هم کړی تفصیل سوره بقره کې هم تفصیل کړی دی نو هغه زناور چې الله حرام کړي دي په تاسو باندې الا مضطررتم مگر هغه چې تاسو مجبوره شئ الیه هغې ته او دا حرام زناور خو الله حرام کړي دي خو که د مجبورۍ حالت راغی نو بیا تاله د هغې خوراک دا جائز دی شریعت اجازت درکوي داسې حالت ته ورسېدلې چې د لوږې د لاسه مرې نو بیا د مردارې نم خوراک کول تا د پاره جائز دی ته بیا مرداره خوړی شي چې داسې حالت ته ورسېدلې خو د هغې دپاره هم ګورئ علما شرائط وایي چې دا مرداره چې تا ته الله په دې صورت کې روا کړې ده چې وی خوره نو دا په دې وجه چې ته د هلاکت نه بچ د مرګ نه صرف د بچو دپاره چې ته ژوندی پاتې شي نو چې خورې نو یو به د حد نه ډېره نه خوري دا خو الله تعالی اجازت د دې دپاره درکو چې ته پې د مرګ نه بچ نو ته به پې غړی نه ږدې ډېره به نه خورې او بل لذت په پم نه حاصلی چې ته پې خوند حاصلی نه غیر باغ ولا عاد دا دوه شرایط قرآن بیان کړي دي لذت په تم نه حاصلی او ډیر تجاوز بم نه کوي دا به دومره خوري چې ته پې د مرګ نه بچ نو الا مضطررتم الی مگر هغه چې تاسو مجبوره شئ هغې ته وان کثیرا لیضلون بېشکه ډېر چې ګمراه کوي خلق ډېر خلق داسې دی چې ګمراه کوي خلق باهوائهم په خپلو خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه علم ورسره نشته دی د ځان نه جوړې کړي خبرې دي چې خپل خواهش ورته سوی هغه روباسي او خلق یې په هغې ګمراه کو لکه نن سبا ډیر رسومات داسې دي چې هغه د شریعت خلاف دي او خلق هغې ته شریعت وایي خلق هغه دین ګڼي خلق هغه عبادت ګڼي نو ډیر د خلقو نه ګمراه کوي د خلقو لره په خپلو خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه علما وایي چې چا د یو ګناه د کار بنیاد کې خود رسم راویستو د شریعت خلاف دی به مړی او دته به د هغې ګناه قبر ته رسیږي او که د نیک کار بنیاد دی کې خود نو ته به قبر کې پروت او تا ته به اجر در رسیږي نو ډیر ګمراه کوي خلقو لره په خپلو خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه ان ربک بشک رفستا هو اعلم دغ الله خپو دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې چې د حد نه څوک تجاوز کوي وذروا ظاهر الاسم وباطنه پرېږدوئ ښکاره ګناه وباطنه او پټه ګناه باطن او ظاهر دواړه پاک کا ښکاره ګناه هم پرېږدئ ظاهر الاسم ښکاره ګناه
چې ښکاره ګناهونه هغه پرېږدئ وباطنه او د عقیدي ګناه چې دنده د عقیده کې شرکي باطن کې د خوبسي هغه ختم که تزکیه نفس ورته وی د خپل نفس صفاییم وکا چې باطن او ظاهر دی برابر شي ظاهره باندې خلق ګوري نو 2 رکعاته مونځ په 15 منټه کې کوي وي ځکه خلق ته چې وویني چې دی مونځ په قلاره کې او په باطن کې چې بیا یوازې ولاړي نو په 1 منټ کې کوي ظاهر او باطن برابر کوي ان الذين يكسبون الاسم بشک هغه کسان چې هغه کوي ګناه لره سيجزون زرد چې بدله به ورکړلی شي دوی ته بما کانو د هغې څه چې ودوي یقترفون چې کول به د دې ګناه بدله به الله ورکوي کله وایي که دی بې توبې مړ شو توبه یې ونه ویستله نو الله به ورله د ګناه سزا ورکوي بیا هم علما وایي که بې توبې مړ شو د الله خوښه شوه نو ورکوي به ورله داسې هم کېږي بې توبې مړ شي او الله ورله سزا نه ورکوي هغه هم د الله خوښه ده ولا تأکلوا مخورئ مما د هغه څه نه د هغې حیواناتو نه لم یذکر اسم الله چې یاد نه کړلی شي په هغې باندې نوم د الله وانه لفسق بېشکه دا ګورئ ګناه ده چې په کوم شي د الله نوم یاد نشي نو دا مخورئ دا ګناه ده څنګه یو څاروی سړی علالۍ په هغې د غیر الله نوم والي د الله نه علاوه پې د بل چا نوم واغستو نو دا ذبیحه اوس حرامه ده بعضې وخت کې ګورئ لکه یو سړی دا په تحریم کې نه راځي سړی د حج نه راځي وی لکه پلان کې د حج نه راځي وی د هغه دپاره یو څاروی حلالو نو دا خو داسې نه چې دی د هغه په نوم حلال کي په نوم یې د الله حلال کي خو وی د هغه د حج د راتلو خوشحالي ده نو وی دغې خوشحالۍ په بابت کې حلالو نو د هغې عقیده خدا نه چې د ده په نوم یې حلالوي دا کله چې ستا عقیده دی چې ته دې بندله دومره مرتبه ورکړي چې د هغه په نوم حلالې کوي د هغه په نوم منښتې کوي نو هله به حرامېږي تش په وینا نه ته وایې زما رور د حج نه راځي د هغه په نوم یو څاروی حلالومه نو د دې مقصد خدا نه دی چې دا د هغه د رضا دپاره او د هغه نیت پې وکړي نوم پې ته د الله والی خو د هغه د خوشحالۍ په سلسله کې نو بیا حرام نه دی نو چې نوم د الله پې وانغستلی شي مطلب دا د غیر الله نوم دی پې واغست نو بس دا سیس حرام شو دویم چې کم سیس تا علالو قصدن عمدن دی پې د الله نوم پرېښود نو ام حرام دی بیا به یې نه خوري نوم درته د الله یادو او تا د علالې په ټیم کې د الله نوم وانغست دا سیس خوړل حرام دی د احنافو په مذهب شوافی وی دا حلال دی خو د احنافو مذهب دا دی چې حرام دی یو سړی حلاله کوله او د الله نوم تی ییر شو په ییره تی پاتې شو نو دا مذبوحه بیا حلاله ده خو چې یادو درته د الله نوم او علی پې نه نو بس حرامه شوله او که په ییره در نه پاتې شو نو احناف وایي دا ذبیحه دا بیا حلاله ده د چرګ حلال کو څاروی حلال کو خیال نو د الله نوم پې وانغست ییر شوتی نو حلاله ده او خو ورته یاد دی وی نالم پې نو دا حرامه ده دا به بیا نه خوري چې قصدن عمدن یو سړی د حلالې په ټیم کې بسم الله پریدي نوم د الله پریدي نو نوم د الله مختلف قسمونه دي بسم الله الله اکبر نام د الله نوم دی لا اله الا الله دام د الله نوم دی د الله نوم پې واغستلی شي نو ولا تأکلوا تاسو مخورئ د هغه څه نه لم یذکر اسم الله چې وانغستلی شي په هغې باندې نوم د الله وانه لفسق بېشکه دا ګورئ بیا ګناه ده دا ونه خورئ دا ګناه ده چې ذبحه پکې وشي یوه ذبحه استراریم ده یوه ذبحه اختیاري ده چې تعالی الله قدرت درکو تا پې چوړکی کېښودله حلال لیکو یوه ذبحه
غیر اختیاری ده ګوره استراری ده اغم علاله ده تا غشی ور پریخود په مرغی پسې او په غشي ور پریخودو باندې دی بسم الله ویلی وه او غشي باندې دی مرغی اویشته ورسېدې د هغې نه سا وتلې وه نو دا حلاله ده په دې شرط چې په غشي ګورئ سیرونکی څیز نن سبا ټوپک باندې دی مرغی ویشتله یا ساروی په کلاشنکوپ ټوپک دی ویشتو او بسم الله دی پی اوی او ورسېدلی او د هغه نه سا وتې و نو دا مردار دی او کو سا دی پکې ورسوله حلال دی که نه بیا ټیک دی ځکه ګولی چې دا سیرل نه کوي دا زور باندې دنده ننوځي شلونکی شی لکه غشی نو غشی دی ورویشتو او بسم الله دی پی اویلله بس مرغی سیرلی وه ته ورسېدې مرغی مړه وه تا پی بسم الله ویلی وه حلاله ده یا کلب معلم سپی معلم چې سړی په ښکار پسې پرېږدي خو ښکاري سپی ګورې د هغه ډېر شرایط دي نن سبا دا ښکاریان نه هغې دپاره علماو شرایط ویلي دي یو چې ته د لیږلو په وخت کې په دې سپي بسم الله ووایي بل چې تا دوه درې پیرې دا سپی ټرای کړی چې دې خوراک تا له رارسوي او په خپله تې خوراک نه کوي هغه ته کلب معلم وایي تعلیم یافته سپی ګورې عام سپی نه کو عام سپی تا ولیږو او هغه مړ کړی او نه لاړې هغه بیا ګورې حرام هغه حلال نه دی هغه حرام دی بیا چې حلاله دې پکې ونه کړله او چې حلاله دې ورسوله بیا ټیک دی نو داسې عرف کې مشهوره د ښکاري به ښکار لتلی مرغی به یې ویشتي دوه درې ورځې پس په پاغلار تېرېږي په دې ما بسم الله ویلي وایي دا حلاله ده بس روا به یې لیو به یې خوري دا داسې نه حلالي وان الشیاطین بېشکه شیطانان چې دي لیوحونه دی وسوسې ورچي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته نو شیاطین جنی د جناتو نم کېدی شي وایي د انسانانو نم کېدی شي دی خپلو ملګرو ته وسوسې ورچي لیجادلوکم د پاره د دې چې دي ستاسو سره مناظره وکړي مقابله وکړي دا خبرې ورته وکړه دا ورته وکړه دا ورته وکړه دا شیطاني خوني دي وان اطعتموهم الله وایي که تاسو د دې تابعداري وکړله انکم لمشرکون نو تاسو به مشرکان شئ څه معنی که تاسو د دوی خبره ومنله نو مشرکان به شئ د اسلام نه به وځئ او څه معنی ده د اطعتموهم د دې معنی دا ده چې دوی چې څنګه حرام ته حلال وي دوی وی الله چې مړ کړي نو دا حلال دی که نه نو د دوی کو تاسو اطاعت کو څنګه چې دوی وی یو څاروی چې الله په خپل مرګ مړ کړي نو الله وی دا حرام دی دوی وی دا حلال دی نو کو تاسو د دوی تابعداري وکړله تاسو هم ووی چې دا څاروی حلال دی نو بالکل کو ستا عقیده د حلال والی وا نو ته چورلټ کافر د اسلام د دایرې نه خارج دی کې هیڅ شک نشته یو څیز الله حلال کړی او ته عقیده د حرام والی ګڼې یا څیز الله حرام کړی دی او ته عقیده د حلال والی ګڼې بیا ستا کوپر کې شک نشته نو ځکه الله وایي وان اطعتموهم که تاسو د دوی خبره ومنله لکه دوی چې یو څیز حرام شي ستا حلال وي که تاسو هم دا حرام حلال وګڼو نو بیا به کافران شئ دې ځای کې بعضې خلق دلیل نیسي وایي دا مقلدین چې دي هم ټول د امامانو تابعداري کوي که نه وان اطعتموهم که تاسو د دوی تابعداري وکړله لکه څنګه چې وایي تاسو په امامانو پسې روان یئ نو انکم لمشرکون الله وایي چې تاسو به مشرکان شئ نو ځکه خو وایي که نه وایي څوک چې د امامانو منونکي دي نو وایي هغه ټول مشرکان دي وایي ځکه دا په امامانو پسې روان دي که نه دلته هم الله وایي نو دې ته سوچ نه کوي چې مونږ امامان منو خو شارعین نه منو شارحین منو مونږ د امامانو داسې تقلید نه کوو چې امام په شریعت کې یو څیز حرامي او حلالي به نه الله چې څه حلال کړي دی هغې ته امامان حلال وي الله چې څه حرام کړي هغې ته امامان حرام وي مونږ امامان مونږ شارعین نه ګڼو چې دا شریعت جوړونکي دي
مونږ چې د امامانو تابعداري کوو نو مونږ شارحین ګڼو. مونږ وایو دی مونږ ته د دین وضاحت کوي، دی د دین جوړونکي نه دي چې یو شیز ته به الله حلال ویلی امام به ورته حرام وي. نه، نو مونږ د ائمو اتباع کوو، خو مونږ شارحین منو. او دا چې څوک داسې خلق شارعین مني نو بیا بالکل په شرک کې شک نشته دی. نو څلورو ائمو کې به راته داسې وښی چې الله به یو څیز حرام کړی، څلور ائمه به وایي چې حلال دي. هغې صرف مونږ ته د دین د احکامو وضاحت کوي، نو مونږ پې نه پوهیږو د دین په احکامو. الله حلال کړي خو مونږ ته حلالوالی نه معلوم، نو امامانو مونږ ته ښکاره کو، امامانو مونږ ته ښکاره کو. الله به یو څیز حرام کړی خو مونږ به په حرمت نه پوهیږو، نو امامانو یې مونږ ته هغه څیز هغه ښکاره کو. نو ځکه الله وایي که تاسو د دې تابعداري وکړله نو تاسو به مشرکان شئ. فرمایي وما لکم څه شوي دي تاسو لره الله تأکلو چې تاسو نه خورئ مما د هغه څه نه ذکر اسم الله چې واغستلی شي نوم د الله علیه په هغې باندې. وقد فصل په تحقیق سره تفصیل کوي لکم تاسو ته ما د هغې څیزونو حرم علیکم چې حرام کړي دي الله په تاسو باندې، الا ما اضطررتم مگر که تاسو مجبوره شئ الیه هغې ته نو بیا ترې خوړلی شئ. وان کثیرا لیضلون بېشکه ډېره لیضلون ګمراه کوي خلقو لره باهوائهم په خپلو خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه. ان ربک بېشکه رفسته هو اعلم خپو دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې. وذرو پرېږدوئ ظاهر الاسم ښکاره ګناه و باطنه او باطن د پټې ګناه. ان الذین بېشکه هغه کسان یکسبون الاسم چې کوي ګناه لره سیجزون زر ده چې دې ته به بدله ورکړلی شي بما د هغې څه کانو یقترفون چې ودوي چې کول به یې. ولا تأکلوا مخورئ مما د هغه څه نه لم یذکر اسم الله چې یاد نه کړلی شي نوم د الله په هغې باندې. وانه لفسق بېشکه دا ګناه ده. وان الشیاطین بېشکه دا شیطانان چې دي لیوحون دی وسوسې ورچي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته لیجادلوکم د پاره د دې چې دی ستاسو سره مقابله وکړي. وان اطعتموهم کو تاسو د دې خبره ومنله انکم لمشرکون نو بېشکه تاسو به مشرکان شئ.